شین گنبد خائستہ لڑ مینار لری اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں چې موږ عزت ورکړی دی بنی آدم ته دې نه دا معلومه شو چې الله پاک د ټول کائنات نه خوبصورته انسان پیدا کړی دی او د ټول کائنات نه عزتمن انسان پیدا کړی دی اوس دغه انسان دی موږ کله وګورو نو د دې انسان جون خو د ډېرو مخلوقاتو نه لږ دی او بیا د نبی علیہ السلام د امت عمرونه خو ډیر کم دي اعمار امتی ما بین 60 الى 70 نبی علیہ السلام فرمایي زما د امت عمرونه دا به د شپېتو کالو نه او یو کالو پوري کم خلک به چې د هغې ژوند به د دې نه زیات وي بیا موږ د ځناورو عمرونو ته وګورو د دې کارغه باره کې بعضی کتابونو لیکلی دي چې د کارغه 1900 کال عمر دی او مظاهر حق لیکلی دي چې 1000 کال عمر دی او د دې شمشته باره کې راځي حیات الحیوان لیکلی دي چې د دې 1500 کال عمر دی او عام د اونې عمر 1500 کال یادېږي بیا د دې غرونو دریابونو او د اسمانونو عمرونو ته وګورو نو هغه څونه ډېر دي نو پکار خو بیا دا و چې انسان ته عمر هم د هغې نه زیات ورکړی شوی لیکن د انسان عمر کم دی دارنګې بیا موږ صحت ته وګورو نو نن چې قسمه قسمه بیمارۍ لګي نو هغه انسان ته لګي قسمه قسمه ٹینشنز دا انسان ته لګي نو انسان څنګه عزتمند دی نو محترم حقیقت کې انسان دغه نه دی دا چې موږ تاسو ته ښکاري دا کوم هیومن باډي دی دا کوم انساني جسم و جسه چې موږ ته ښکاري حقیقت کې انسان دا نه دی حقیقت کې انسان هغه دی چې وی بیا ټیک د شکل شباهت عمده خو په دې کې به انس وي دکې به پیار وي دکې به مینه وي دکې به الفت وي دکې به محبت وي دکې به لو وي د ده په نوم کې مینه ده وما سمي الانسان الا لانسه وما القلب الا انه يتقلب انسان ته چې انسان وي د انس د وجه نه او زړه ته چې زړه وي نو دې وجه نه چې زړه اوړي روړي کله نیکې طرف ته وړي کله بدې طرف ته وړي او د انسان د انس په صفاتو کې یو صفت مسکراهټ دی مسکا ده دا یو داسې بهترین آسان عمل او سنت طریقه ده چې په دې یو مسکراهټ باندې انسان بېشمېره نیکۍ ګڼلی شي یو انسان بل ته صرف وکتل او د مسکا اختیار کړه لا تحقرن من المعروف ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق نبی علیہ السلام فرمائی تاسو د نیکۍ نه یو شی سپک مه ګڼئ اگر که مسلمان ورور ته په روڼ تندي باندې ملاقات ولې نه وي تا ته هغو کتل نو د هغه زړه یخ شو زړه خوشحاله شو تبلیغ والا وایي پہلے دل لو پھر دن لو اس تا اول د مینې انداز هغه اختیار کا اوس په دې یو عمل باندې څونه نیکۍ هغه عزتمندو جمدی کیږي داسې موږ ښکلي پیغمبر ته وګورو یو صحابي فرمایي چې ما کلم د نبی علیہ السلام سره ملاقات کړی دی نو نبی علیہ السلام ارذل همیشه لپاره مسکراهټ هغه اختیار کړی دی دا د شریعت اصول نه دي چې خرچ د خر کمی نو غوږ یې د پرېکولو دی نو عزتمند انسان هغه دی چې د کې انس وي ځناورو ته وحشیان ویلی شي
باغی کی وحشت دی. اوس دغه انسان چې الله دون معزز پیدا کړی دی، دون عزتمند پیدا کړی دی، الله پاک دل قدر ور کړی دی، عزت ولا ور کړی دی، نو دا عزتمن انسان الله پاک د مظلومیت د پاره نه دی پیدا کړی. د دې انسان الله پاک دون اوچت مقام نصیب کړی دی چې که فرشتہ 50 رکعات منځو کی او انسان 2 رکعات منځو کی، نو د 2 رکعات د فرشتې د 50 رکعاتو نه زیات فضیلت لري. فرشتې سره دغه بشري تقاضی نشته کومې چې د انسان سره شته. او بیا انسان کې مسلمان انسان د هغه عزت خو الله مستقل ستایل دی، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. د دې وجه نه څنګه د الله عزت ته د الله د نبی عزت ته الله پاک د ایمان والا عزت هغه مقرر کړی دی. نو چې الله پاک چاته د عزت والا نسبت ذکر کړی دی، نو بیا به د هغې عزت پکاري که د هغه به بېعزتي پکاري، د هغه به بیا عزت پکاري. د دې وجې نه د صحابه کرامو صفت دا دی وَيُثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. نور خلکو له خپلو ځانونو ترجیح ورکوي اگر که د دې خپله ضرورت ولې نه وي. څنګه د یو جهاد واقعه تاسو ته مخې ته ده چې یو صحابي اوبه غواړي، هغه له راځي بل اواز کوي، هغه له دې بل اواز کوي چې درېیم له دې شهید کېږي، واپس دویم له راځي هغه شهید کېږي چې لومبي له راځي هغه شهید کېږي. د دې وجې نه ته به د مسلمان عزت کې هر مشر به په منزله د پلار ګڼي، هر مشر په منزله د مور ګڼي. د ظلم نه بزان ساتي، د الله په در کې ظلم نشته. ان الله لا یظلم مثقال ذره. تا ته مخکې بار بار دا واقعه ذکر شوې ده چې نبی علیہ السلام هغه یو صحابي نه په اوږه باندې ډب وښکو، هغه د قصد ځان غوسه کو چې زه به بدل اخلم. نبی علیہ السلام ورته فرمایل ما خو سره خوش طبیعتي کوله، وی واله بدل وینا زما اوږه هغه وخت کې ښکاره وه. نبی علیہ السلام ورته اوږه مبارکه ښکاره کړه، دې صحابي ورمنډه کړې، اوږه مبارکه باندې خوله مبارکه خپله کېښوده او ښکلې یې کړه. د نبی علیہ السلام اوږه مبارکه وي زه څوک یم چې زه به بدل اخلم. لیکن نبی علیہ السلام هغه له انصاف ورکړو، پورې نه کړو. نن موږ ته انصاف ملاویږي عزتمندو. حضرت علی رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی دے، رسول اللہ مبارک زم دے، د ترزوی دے، د اسلام سلورم خلیفہ دے. او د یهودی سره یو مسئله رااله، قاضی شریح صاحب دا تابعی دے، هغه قاضی دا هغه عدالت ته فیصله رااله. علی رضی اللہ عنہ مخکې راغی، چې راغی نو سورو هغې هلته کې ودرېدل چې دې کې هغه یهودي راغی، نو په هغه سوري د هغه ځای نو علي رضی الله عنه ته قاضي شریح صاحب وایي چې د ده د سوري ځای نشته، نو تم د سره پنبر باندې ودرېږه. نن ورته دا چا ته وایي عزتمندو؟ نن خو د غریب سړي فیصله یو شانتې کېږي، د مالدار فیصله هغه بل شانتې کېږي. دا خو د جاهلیت اصول دي. او بیا عزتمندو زمونږ د پښتنو په معاشره کې خو شکر د جرګه سیستم دی. کومه خبره راشي نو جرګې والا خپلې منډې تړلې د الله د رضا دپاره شروع کړي. اگر چې موږ چې د جرګې والا تپوس نه کوو، تاسو یقین وکړئ دا مېلمانه به تعجب وکړي د کلي خلکو. زمونږ د کلي باندې خلک راشي چې دلته راشي نو بره ګوري یاره جي دا جومات خو ډېر ښکلی جوړ کړی دی. نو د دې جومات افتتاح دا خو ډېر وخت شو چې دا شوې ده.
معلومه دا شو چې په دې ټول عمر کې ته نه راغلی خو نن دې د جرګې ضرورت راغلی دی نو ځکه دلته راغلی دی موږ درته بیا وایو چې راځه دا درته نه وو چې اوسه پورې نه راغلی د مدرسې تپوس دې نه دی کړی د استاد دې نه دی کړی د طالب دې نه دی کړی چاته یو بټن پکې قدرې دې نه دی اغوستی خو بیا هم بلکې په ځای د دې الټه مونږ کله کله په جرګې والا باندې احسان کوو یاره جی دا خبره وه خو به ستا مې ومنله چې د ما دې ومنله نو اول خو دې ځان د اوره بچ کو اول دې ځان ته پیدا ورسوله د نقصان نه دې ول ځان بچ کو او بیا عزتمندو دا جاهلانه ذهنیت ختم کې قتل ګور ډېر لوی جرم دی عزتمندو هر انسان اول په ایمان مکلف دی او پس د ایمان نه د علم د تقاضو په نسبت باندې د ایمان د تقاضو په نسبت باندې په هر ایماندار باندې دویم نمبر علم فرض دی او بیا عزتمندو په ورځ د قیامت به الله پاک تپوس کوي نو الله پاک به د هر انسان نه اول د ایمان تپوس کوي او د ایمان والا نه به الله پاک اول تپوس په خپل حقوقو کې دا د موس کوي او د بندګانو په حقوقو کې به الله پاک هغه تپوس د وینو په باره کې کوي نو دی روارت و دی بچی ته مې وی کنه مې غونچه ګل مونږ ته دې گیټ کې دلته ولاړو او نن د هغه وینه په سړک پرته ده مونږ به د پاسه راتېر شو عزتمند قتل من خلق په لږ لږ څه قتل کو او بیا رور دې په رور لاس اوچتوي زوی دې په پلار لاس اوچتوي پلار دې په زوی لاس اوچتوي ښځه دې په خاوند لاس اوچتوي دا غلط کارونه خو دا ټول نیکان کولی شي خو ولې نه کوي دا مجاهدین چې په محاذونو څه کوي د دین لاندې دا قتل و قتال بل څه کولی شي سوال نه پیدا کی لیکن په معاشره کې به هغه په میږي باندې خپنک دی عزتمند د مسلمان شان دا دی اشداء علی الکفار رحماء بینهم د کفارو مقابله کې انتهایی سخت خپل منځ کې انتهایی هغه نر مقتول به په ورځ د قیامت خپل سر لاس کې نیولي او د الله در ته به رواني چې الله دې ظالم زه په څه وجه باندې قتل کړم او بې ګناه د یو انسان قتل داسې دی فکأنما قتل الناس جمیعا لکه دا ټول انسانان چې څوک قتل کړي او کو د یو کس په قتل کې بالفرض د ځمکې اسمان ټول خلق راجمع شو لو ان اهل السماوات والارضين لو اجتمعوا على قتل رجل واحد لاكبهم الله في النار يوم القيامه الله پاک به دا ټول پړ مخې جهنم ته ور نن خلک یارانو دوستانو کې قتلونه کوي چا چې د چا په قتل کې په نیمه خبره باندې سواغشته د دې بد قسمت د دوالو ورځو په منځ کې به ورځ د قیامت لیکلي انه آیس من رحمت الله چې دا بد قسمت د الله د رحمت نه امید بلکې اصلا د قتل سزا خو دغه ده چې دی به همیشه په جهنم کې خو د ایمان دولت داسې لوی دولت دی چې د ایمان د وجې نه به دته ډېره موده سزا میلاویږي مخکې د دې جرم د وجې نه خو د ایمان د وجې نه به بیا جهنم نه روغکلی شي خالدین فیها ابدا دام علما په امت شفقت لري چې دی به جهنم کې ډېره موده وي څونه موده وي نه هغه یو الله ته معلومه ده خو دلته ایمان دی نو د ایمان د برکته به دی الله پاک یو ورځ روباسي د الله په در کې ظلم نشته ان الله لا یظلم مثقال ذره نن څونه انسانان دي چې الله ته کنزل کوي لیکن الله صبر کوي او کو نه کوي د انسان قتل دا مونږ چې بدل اخلو پښتانه دام ګوري جرم دی دام ظلم دی
بعضې وخت بعضې علما هم په دې خبره پوه نشي. یو ځل یو مولوي صاحب مسله کوله، ناګهانه په منځ کې دا خبره وکړه چې بدل په بدل روا دی. زه دا تقریر دوران کې غلې غوندې ورغلم او په مزه مې ورته غوږ کې ووې، مې مولوي صاحب ګورې دا ناروا دی، مې یو بدل دی یو قصاص دی، یو بدل دی یو قصاص دی. قصاص روا دی، بدل ناروا دی. خو د قصاص حق چاته دی؟ قاضي ته دی، حکومت ته دی. اوس ته به وایې چې یاره موږ له حکومت انصاف نه راکوي، نو ما چې درته وی چې هغه خلک راوله په اقتدار کې چې کم خلک دله انصاف درکوي، نو نن خو تاسو په موږ په خپله په ځان کم خلک هغه مشران کړي دي چې هغه هم په ځان مشران ګرځولي. نو ابتدای عشق خیر ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. دا خو به وي داسې، هغه زموږ په وس کې نه ده. زید لګي شو عمر قتل کو او د عمر وارثان لګي شو او زید قتل کو. نو د پښتنو بدل دی او قصاص نه دی. څنګه چې زید په عمر قاتل وګرځید، نو دانګې د عمر وارثان په زید باندې قاتلان وګرځید. نن چې د دین باندې خبر وشي، نو بعضې لیډران وی دا علما دا مجاهدین په سټیټ کې سټیټ قایمول غواړي. که موږ په سټیټ کې سټیټ قایمول غوښتل، نو موږ به خلکو ته چې بدل جایز دی. موږ بیا هم وایو حکومت ته رجوع کا. هلته دواړه فریقه ګناهګار شو. ته به دعوه کې، په هغې به ګواهان قایمیږي، هغې نه پس به فیصله کېږي. بیا چې هغه کس باندې فیصله وشوه، جرم په ثابت شو، نو دغه قصاص دی. نو بیا شریعت دغه قصاص جن قرار کړی دی. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. ولی ستا یو اندام ته کینسر ولګي، نو که ته ټول بدن بچکول غواړې، نو هغه یو اندام به کټ کې. لہذا دا معاشره ټوله چې دا په مثال دی یو بدن ده، او دا یو بنده قاتل د دې معاشري یو اندام دی. دغه اندام کینسر زده شو، لہذا دغه اندام به اوس کټکول غواړي. خو دا اندام خو هر څوک کټکولی شي، لیکن موږ په خپله د مریض نه لاس په کټکو که نه موږ ډاکټر له ځو. د دې وجې نه دا اختیار قاضي سره دی. دا زموږ دا جوړې چې دي په معاشره کې، نو کله کله ګورې زموږ د جوړ والا جوړ شریعت سره برابر نه وي. دې ته تحکیم وي، دې ته قضا نه وي. دا د حفظ ما تقدمه دپاره کېږي. زید ظالم و، عمر قتل کو. نو موږ هغه د عمر ورثو ته خبر وکړو چې یاره زه بس خیر دی تاسو جوړ وکړئ. موږ ته پته ده چې زید خو لږې شو، عمر قتل کو، خو د دې نه پس د عمر هغه پلار هم قتلی. هغه ظالم دی، خو د دې عادت دی چې مزید خون خرابو نشي. اور لګېدلی دی، موږ وایو مړکول غواړي. اوس پاکې اوبه به یا میلاویږي یا به نه میلاویږي. خټې راواله، ګندوب راواله، خو دا اور چې کوم دی نو اوس مړ کا، چې وړاندې لوی نقصان هغه ونشي. او د مظلوم وینه هغه ورې لازمکې ته نه رسېدلی چې د الله عرش د غصې د وجې نه عزتمندو هغه اولقي. د دې وجې نه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين او لقد کرمنا بني آدم او لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم. د دغه عزت والا او د دغه اکرام والا او د دغه خوبصورت مخلوق چې هغه ته انسان ویل شي، د هغه قدر کول پکار دي. د عزت مند او باقی د مظلوم مدد به الله کوي. لانصرنک ولو بعد حین. موږ ته د اجازت نه ورکو چې څوک د جګړې وکړي او ډزې دې وکړي او دا واغه. او که د چاړه نه یخېږي، نو یو کلو میدان دې ځان له خوښ کړي که نه، هلته دې ځي که نه. مخکې به چې د پښتنو جګړې وې، موږ چاته دا نه وو چې دی ښه کړي دي. بیا کور کوسي له موږ ولې لانجې راوړو عزتمندو، چمګاون له موږ ولې یو شی داسې راوړو. الله دې زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي.
الله دې موږ په خپل دین د پوره عمل کولو توفیق نصیب وګرځول کی شنگنبد خائستا لڑمینا لری تے پردنا پردو کی رخسار